کې زه سیاسي خبرې زیاتې نه کول غواړم. هغه مشورې ټولو د مشرانو بالکل په خپل ځای بالکل ټیک وي. زه را روان الیکشن بلدیات زموږ په ملک کې که تاسو لغونډې کې نظر واچوئ نو نن سبا خو د الیکشنو نه بغیر زموږ په ملک کې بل څه شته دی نه. یو فلانکي الیکشن دی، کله د بلدیاتو الیکشن دی، د ولي وکیلانو الیکشن دی، د ډاکټرانو الیکشن دی، شپږ میاشتې تېرې نه چې الیکشن را روان دی. ما ته مخامخ مشران ناست دي چې څومره زمونږ په کلو کې وګورئ، په مالتونو کې وګورئ چې څومره زمونږ اړونه یو بل نه بدیږي. د هغې مین وجه هم د دې الیکشنو وجه ده چې څونه د الیکشن کېږي لاندې ځي زمونږ اړو یو بل نه بداوي پیدا کېږي. ټولو ناول کوشش زمونږ دا پکار دی چې په دې الیکشنو په دې باندې خپلې وروروليانې نه خرابوو. که هغه زمونږ د کلي الیکشن دي، که په ویلیج کونسلو کې کېږي، که په یونین کونسل کې کېږي، که په تحصیل کې کېږي، یو بل نه بداوي خپل یو بل سره وروروليانې په دا په الیکشنو باندې موږ نه خرابوو. تعلق د الیکشنو په وجه د ووټ دپاره چا سره یو بل سره تعلق نه ساتو. ما سهار هم دلته کې ملګرو سره خبرې کولې، زما بالکل د تعلق ساتلو شوق هغه د ووټ د نیت دپاره نه دی چې زه د چا ملګري سره تعلق وساتم. نو زما د پړه کې دا وي چې زه دا د ووټ دپاره وساتم چې ښځه به دنه ووټ غواړم نو زه به د سره په دې باندې تعلق ساتم. غم خادي به زه چا سره کوم نو دا به زه د ووټ دپاره کوم. د چا په غم وشي زه به یې کې حاضر مخامخ ولاړ یم، تصویران به وباسم. نن سبا د سوشل میډیا دور دی، ټول خلک په سوشل میډیا باندې په فیسبوکونو باندې مخې ته کېږي. فلانکي جنازې ته لاړو، ډنګلي ځای کې واده کې شرکت وکړو. دا څیزونه زما خو کم از کم دا شوق نشته دی. که تعلق ساتم، که ورورولي چا سره کوم، هغه د ورورولي په دغه باندې کوم. د دې دپاره به نه کوم چې زما بړه کې به د ووټ لالي چي. دویمه خبره دا کول غواړم چې نن سبا ماته چې دا سپینګیري مشران څونه دلته مخامخ ناست دي، تاسو چې کوم دور تیر کړی دی، تاسو چې کوم دنیا لیدلې ده، تاسو چې کوم هر څه لیدلي دي، زه چې هغه هر څه باندې سوچ کوم دا نن سبا چې زه مونږ کوم حالاتو کې روان یو، زه ستاسو هغې دور ته زیریږم چې کاش هغه دور دی واپس نن سبا راشي. دا نن سبا چې کوم د فتنې دور دی، که فیسبوک دی، که سوشل میډیا ده، د چا عزتونه نه دي پاتې، سپکاوی د ټولو خلکو هر چرته کې رواني، دروغو نه هر څه وایي. هغه ریشه چې رارسي نو دروغو به کلي روان کړي. هم هغه مثال دی ځای په ځای وروروليانې خرابې دي. زمونږ معاشري طور سره مونږ په خپلې معاشري باندې نظر واچو، زمونږ معاشره ټوله تباه ده، ریشه به تباه ده. زمونږ کشرانو ته وګورئ، زمونږ مشرانو ته وګورئ، مشر کشر عزت ختم شوی دی. زمونږ په کورونو کې وروروليانې ختمې شوي دي، هر څه کې بغض راغلی دی، ټولو پړونو کې یو بل ته بغض پروت دی، هر یو شی مو خراب تراب دی. زمونږ د ینګ جنریشن د ینګ زلمو ته وګورئ چې کومو طرفو ته روانه دي. کوشش زمونږ دا پکار دی چې مونږ د خپل د معاشرې نه، د خپل کلي نه، خپل د مالتونو نه، د دې نه اول خپل یو دغه سټارټ کړو چې خپل زمونږ د وروروليانې دا هر څه داړونه، دا کیسې کتارې د زمونږ سمې شي، زمونږ د په کلو کې، زمونږ په کورونو کې د حالات سم شي. دا حالات ټیک کېدو ما اوس شهنشاه بهي ما سره دلته کې ناست وو، ما ورته دا خبره وکړم زمونږ د ملک د حالاتو د دې هېڅ پته نه لګي. د ټیک کېدو خو پکې مونږ ته تر لرې پورې کوشش خپل روان دي، د ټولو خلکو رواني، خو تر ټیک کېدو خو لرې پورې سیاسي حالات زمونږ په ملک کې رواني. که تاسو په ټول پاکستان کې وګورئ نن سبا څه حالات روان دي. مشران تاسو ته پته ده چې څنګه دور مو تیر کړی دی. زه خو دا غواړم چې هغه شان وروروليانې دې بحال شي زمونږ ټولو په یو بل کې، یو بل سره غم خادي دا هر څه دې مونږ کوو، خو د ووټ او د سیاست او د دې په دغه باندې نه چې مونږ د څه لالچ په زړه کې پروت دي چې زه به چا سره غم خادي ځکه کوم چې زما د ووټ لالچ دی. تاسو مونږ ته مشوره راکړه، زما والد صاحب ته مشوره ورکړه، زه به ورته دا مشوره ورکوم. ما ورته دا مشوره الریډي ورکړې ده چې کوم دلته کې زما ډېرو مشران ورکړه چې مونږ ته فلحال بالکل لا خاموشه کېناستل پکار دي. هېڅ هم راته الیکشن ته لا ډېر ټایم دی، زمونږ په الیکشن باندې فوکس پکار دی. خاموشه ښه په آرام کېنو، به ملګرو سره به خپل تعلقات، خپل غم خادي، کوم هر څه دې باندې به کوشش وکړو چې را روان د الله کارونه دي. که الله تعالی زمونږ په قسمت کې لیکلي د ستاسو خدمت، د ستاسو ورورولي، هغه که زمونږ قسمت کې لیکلي مونږ ته به میلاوه شي، او که نه لیکلي نو که مونږ هر څومره محنت وکړو، هر څومره پارټیانې بدلې کړو، هر چېرته لاړ شو، هغه به مونږ ته چې الله تعالی نه لیکلي مونږ یې نه شو حاصلولی. ډېره مهرباني خبرې